د سوات مالکنډ او بونیر کې د پاکستان آرمي اپریشن په وجه نقل مکاني کولو ولا خلکو تعداد کې ورسته ورځ اضافه روانه ده. هغوی وایي چې په خپل علاقې کې موږ ته طالبان او په کراچۍ کې موږ ته ترخګر وایي. اخر موږ چرته لاړ شو؟ کراچۍ ته راغلي متاثرینو خبر نیوز ته وویل چې زه د سوات د مټې تحصیل نه رالم او هلته ماټرې وې او شیلینګونه او بمباریانې وې، د هغې وجې راووتم او اسکولونه هر څه وړو کاروبار خراب شو، د هغې وجې موږ راغلو. پېښور ته رالم، پېښور کې زیات نه میلاوېدو، بیا کراچۍ ته رالم. اوس په کراچۍ کې هم زیات نه میلاوېږي. زما نوم رجب دی او مطلب د بونیر یم. ځکه رالو چې هلته کې به اول طالبان چې رالو نو ساز حالات خراب نو، د هغې نه بعد فوج راغی، شیلینګ یې کو او مطلب خلک ملک په ویشتو راویشتو، د هغې د هیرې د لاسه مطلب دا چې موږ روان شو مردان ته رالو. مردان کې څه دغه نو بغیر د کیمپون نه علاوه مطلب چې څه نه میلاېدو، د هغې نه کراچۍ ته رالو. اوس په کراچۍ کې اوسو، دلته کې کور نه میلېږي. هلته طالبانو ډزې کولې او پوځیانو او هلیکاپټر لیدلې چې راغلې په موږ او پلوټ کې ولک و، هغه ما په هغه ماټر ګوله لګېله شوه، هغه نه کوم مې ووتې په کوچله کې پروت و، بیا مړ شو. کلي کې جنګونه و، موږ ځکه راغلي فوجیانو طالبانو دا موږ وتلو، فوجیانو به دغه ماټر ګولې به یې دغه کولې. داسې خو څوک د کافرو سره هم نه کوي، دوی چې کوم زموږ د دې سوات د دې خلکو سره، د بونیر د خلکو سره، د دیر د خلکو سره وکړه، نو موږ ډېر ستاسو په دې تعصب سره دا خبره دیو ته رسول غواړو چې عزتمندو دا خو څه طریقه نه ده چې یو د یو سړی بې کوره شي، کم چې هلته په کور کې دي هغه به هلاک شي، د ولږې نه هغو ته دغه نه مایه کېږي او دوی وایي چې باید کارپي داسې ده او څه کېږي نه. ټول خلک پریشان، زمونږ ټول خاندان هلته پساو دی، ډېر په بدل دی، د خوراک قادساني ده هلته په کیمپونو کې هم دا خلک د دیوالي ني. نو چې موږ به پسې ګورمنټ ته هم دا وایو چې وروره څه پالسي که د دې نه یو پښتانه هم نه یې خوښ، جو په ټولو سپری وکړئ چې خوا هم یخی شي، جو ټول مرګ خواس هم یو پیر دی، په عزت سره به پناه شو. دا تور سرې را روانې دي، دا کم دا د پښتو کلچر دی، دا تاریخ دی. زما نوم محمد اسحاق دی، د منګور عثمان آباد اوسېدونکی یم. موږ د بمبارۍ د وجې نه راغلي وو، د سوات کې هلته طالبانو د حکومت غوایمه ده هغه دی، موږ د هغه ځای بمبارۍ ډېره زیاته وشوله، موږ د کور خوا ته ډېر خلک مړه وشول. د هغې نه بعد بیا موږ رالو په څه پیدل رالو، څه په کنټینر کې په هغه کې فوج بیا نه پرېښودو، کرفیو ولګوله. خو بهرحال موږ په 3 ورځو کې موږ راورسېدو دغه ته مردان ته. مردان کې بیا کیمپونه دي، کیمپونه کې هېڅ سهولت نشته، هېڅ هم نشته، صرف هغه کیمپ صرف ټینټ میلاېږي، نور پکې هېڅ قسمه سهولتونه نشته. د هغې نه بعد بیا موږ کراچۍ پیسې چا نقل کړې، کراچۍ ته رالو، کاروبار زموږ خراب شو، کاروبار نشته، نوکرۍ نشته. هلته موږ طالبان یو، دلته موږ راشو کراچۍ ته، دا دهشتګرد دي وایي، پښتانه صرف دهشتګرد دي او د سرحد حکومت هم زموږ سره هېڅ قسمه ښېګړه هم نه ده کړې، هېڅ هم نه دی کړی، او ټولو مرزغه خپل پیسې اخلي، خپل ځان نه اخلي، بس موږ د متاثرین دپاره هېڅ هم نشته. زه رالم د منګورې نه 36 ګنټې بعد زه کراچۍ ته راورسېدم. دا زما د جامو حل دی، نه ډوډۍ خوراک شته، نه جامه شته، نه پیزار شته، ګرمي د خپل حد دونه زیاته شوې ده. موږ په داسې ګاډي کې راغلي وو، په داسې ګاډي کې چې په هغې کې ځناور نه راځي، ځناور ما زنانه را روانې دي په سړکونو کې دقسې پرتې دي. زموږ دا حکومت ته اپیل دی موږ ته جوړونه چې د پاره د خدای دا مسله حل کوي. دا خو کم از کم 45 لاک آبادي د ملکنډ ډیویژن، دا خلک په هغې کم طرف ته در بدر ځي. اتا خو یو ضلع نه ده، ډېر متاثره دی، ډېر برای راست زموږ د سوات سره تعلق دی، زموږ سره د چترال تعلق دی، د بونیر تعلق دی، د شانګلې تعلق دی. دا خو ټول یو لینک دی. 45 لاک آبادي چې دا متاثره کېږي، اخر دا خو د قیام پاکستان به دا دویم غټ هجرت دی. اخر د دې دپاره حکومت له دا پکار چې دوی کښېني، د دوی مطالبې دا حل کړي، داسې خبره ختمه. د دې خلکو دا خلک چې دونه وبایي امراض جوړ شوي، دونه وبایي چې ته د هغې صحت نه دی ښکار، او صحت د حکومت سره پکار دا چې دوی کښېني او د دې قوم په اعتماد کې ولي، طالبان په اعتماد کې ولي چې باید چې تاسو زموږ وروڼه یې، دا ټول یو صوبه ده، راځئ موږ هڅه ته تیار یو، کښېنئ خبره ختمه. نو په منځ کې سشتې نه ده، میډیا باندې صرف خبرونه راځي او نو څه اورو. زه چې کوم حالات ګورم د پښتنو په ټوله دنیا کې، زما په خیال چې د پښتنو په ټوله دنیا کې چې کم لکه مطلب زرخایي کېږي او کم بې عزتي چې کېږي، نو داسې دنیا په تاریخ کې لکه دا نشته. لکه د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې کم د ټولو غټه انخلا ده، زه یم چې هغه صرف او صرف د پښتنو د صوبه سرحد نه وشوه، که هغه بونیر دی، که هغه سوات دی. زه د NP زه په خپله د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتم، خو په ذات خود مطلب زما خپل دا خیال دی چې کم د NP چې کم مشران دي، کم اوټونه چې اخیستي دي د سوات نه، د ایوب خان شو او واجد علي خان شو، دا چې د کم د سوات مشران دي، دوی اخر نن په دې کیمپونو کې ولې نه ښکاره کېږي؟
د کم قوم خلاف چې دوی موږ جنګولي ټول عمر چې پنجاب زموږ دشمن دی، پنجاب هغه نواز شریف د خپل زنانه سره راغلی دی، په 70 کې هغه زنانه راغله، زموږ د پښتنو ښځو تپوسونه یې کړي دي. ما په میډیا باندې کتو زه ډېر سخت په دې خبره باندې لکه مطلب ما ته ډېر افسوس راځي چې زموږ پښتانه چې زه یم چې په سپندیارولي باندې یو ډز شوی دی او د هغې نه بعد هغه زما په خیال چې لکه په سوات په بر سوات یا په پېښور یا په یو ځای کې هغه نه ښکاره شوی. لکه نو سلام دی نواز شریف ته، سلام دی عمران خان ته چې هغه نن هم د هغه پښتنو چې هغو ته زما په خیال کې 5% اوټ به هم نه میلاو شوی د هغه ځای نه د سوات نه، او نن هغه د خپل زنانه سره ځي او زما د زنانه تپوس کوي په کیمپ کې او د هغو په سر باندې لاس راکاږي. تا زما د یو ملګري نه تپوس وکړو چې حکومت ستاسو سره څه امداد دی. زه خو هم د حکومت زموږ سره ډېر غټ امداد دی، خاص کر د پښتون قوم سره چې د یو سړي 80 کاله عمر دی نو حکومت په دغه ځای کې بم وغورځوي په 40 کاله کې هغه ژوند ختم کړي. د دې نه بل غټ تعاون زه نشته لکه او ډېر ښه تعاون دی دا. شیبه مونږ چې سواد نه راغلي یو که نه مونږ په غټ مصیبت راغلي یو، ولې چې هلته کې د بمبارو د دې حالات نیشنل پارټۍ په دوکه ووټ واخیست د خلکو له قوم نه، بیا یې پې بمباریانې وکړې او اوس مونږ ټول بې کوره شوي ښکته کراچۍ کې اوسېدلې 6,000 روپۍ زه د کوارټر کرایي ورکوم او ملک ته تللی نه شو، ولې چې مونږ ته غټ تکلیف دی هلته په خلکو بمبان ورېږي او د نیشنل پارټۍ د لاسه او مونږ نه یې په دوکه ووټونه واخیسته وایي چې دا پښتونخوا پارټي ده او زموږ د پښتنو ننګ دی. هغو څه وکړه چې ووټونه یې واخیسته صاحب او بیا یې په قوم باندې بمباري وکړه، تر اوسه پورې دا مخلوق په مویرو کې ناست دی او چاته ولې کور نه میلاویږي که نه چې کوم دی دا مخلوق ټول د هغو د لاسه بهر دی او ډېر غټ تکلیف دی صاحب مونږ ته، ولې چې خپل کور نه بې کوره شو او دغه دلې په کرایانو ناست یو غریبي دغه کرایه باندې لاس هم نه رسي، خو خپله ګزاره ده کوو او ملک رانه پاتې پدې دی چې هلته بمان ورېږي نو تللی هم نه شو. زه د سعودي نه راغلی یم 4 کاله پس، زما د خیال چې لاړ شم خپل وطن ته سوات ته به لاړ شم. زه د سوات د صخرې ګړۍ اوسېدونکی یم، خو هلته حالت داسې دی چې تله بلکل خپل مرګ له دعوت ورکول دي که نه پته نه لګي که طالب دې مړ کړي د فوجي په ګولۍ باندې ولګي. په دې وجه زه دلته په کراچۍ کې اوس پاتې کېږم مجبوراً، خپل وطن مې ډېر زیات یادېږي خو مجبور دي څنګه لاړ شم هلته کې. حکومت زه دا وینا کول غواړم چې دا حالات دې برابر کړي او فوراً دا اپریشن دا دې ختم کړي او دا خلک دې په عزت طریقه خپلو کورونو ته واپس کړي. اوسه پورې خو چې هغه موږ شیلټر او خوراک بیسک چې کوم نیسیسیټیز دي هغه ورکو موږ سره 80% خلک چې دي هغه د کیمپ نه بهر ته دي، صرف موږ سره 20% چې دي هغه په کیمپونو کې دي، خو هغه 20% هم دومره ډیر دي چې هغه نو اوس موږ سره د ټول خلک زموږ د خلکو هم ډیر زیات شکرګزار یو، د عوامو ډیر شکرګزار یو، سپیشلی د ثوابه او د مردان د عوامو چې موږ له ډیر لاس راکړی د حکومت له او ډیر حد پورې موږ ټیک دي چې هغه پرابلمز هم پکې شته دي چې دومره غټ انفلکس راشي نو پرابلم به پکې خامخایي، خو هغه یو کیاس نه دی، یو میکانیزم شروع دی، یو پرابلمز پکې موږ ته پته دی چې دي، خو ډېر حده پورې موږ پرابلمز کوشش کوو چې حل یې کوو او دوی ته د دوی چې څومره هم هغه بیسک کوم خوراک دی، شیلټر دی او هیلث چې هغه ورته موږ ورکوو، اوسه پورې ورکوو هم لګیا یو. خپل وطن کې بې وطنه شوي د بې کوره خلک نن هم حکومتي واکدارانو نه څه غواړي نو هغه د امن، خپل کور او د خپل سر سویره. حکومت لا پکار دي چې دې سوالونو زر ته زره مثبت جواب ورکړي. انور تاج بنگش، خیبر نیوز، کراچۍ.